بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ندی کتلی تا کسانو تا چکڑا شوی دوی تا برخا غټه د کتاب نه رابرلی کېدی شي کتاب د الله ته فیصلو کې دوی منځ کې بیا اعراض وکړي او فریق د دوی نه او دوی دی اعراض کوونکي الذين اوتوا نصيبا من الكتاب کی مراد څوک دي یرید احبار اليهود علماء د یهودو دا پکې مراد دي او دا مقصود دی وانهم حصلوا نصيبا وافرا من التوراة دوی تحصیل کړي غټه برخه وافر زیات تورات نو دی واضح کړي نصیبا کی تنوین تنکیر د تعظیم د پاره دی او دا من چې من الكتاب کې دا من تبعیضی دی بعضی سا غټه سب بعضی سا یا بیانیه دی یعنی نصیب سے دی کتاب دی یعنی دا پورا کتاب حاصل کړي یدعونا وی ترکیب کس واقع دا حال الذین سے حال کی شرف اللہ کی دیش الہ کتاب اللہ کی مراد دی یا تورات یا قرآن تورات تر رب اللہ کی دیش یا قرآن سر پر رب اللہ لیحکم بینہم ضمیر پہ کتاب تراجی دے جو سوال لارے چی کتاب سنگ فیصلہ کئی فیصلہ کو انسان کئی وی جو حاکما حیث کان سببا للحکم کتاب حاکم ګرځولې شو کله چې دا سبب د فیصلې و یعنی کتاب سبب د فیصلې کتاب کسی لیکلی شي د بنیاد فیصله کېدلی شي نو د حاکم څخه ورځو اثبات ته حکم وشو یا لیحکم کی ضمیر راجع د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فیصلو کی پیغمبر دوی مس د دې اوس قصه کوي وی منقول دی چې نبی علیہ السلام دخل مدرسهم ورغه دوی مدرسې ته مدرس پر دوی مدرسې ته ولګي جای درس او دوی دعوت ورک نو ورته نعیم ابن عمر وی اردیو کسو او حارث ابن زید دواړه ورته وی په کوم دین ته نبی علیہ السلام ته دو کوم دین قال النبي صلی الله علیه وسلم علی ملت ابراهیم دوار ورته ابراهیم هو یهودی و تخود یهودیت خلاف قال لهما نبی علیہ السلام دوارته ان بیننا وبینکم التوراة فهلموا الیه او زمونږه او ستاسو منځ کې تورات شو دا ثالث شو په دې فیصله کو دي تراشي ابایا شاته شو کار ثم يتولى فريق منهم وإذا ثم د استبعاد د پاره دی تعقیب زمانی پکې مقصود نه دی استبعاد د پاره پاسات دوی رازو کو تاخير پکې نه ثم خور تاخير د پاره راځي نو دا استبعاد د پاره استبعاد لتوليهم بعد علمهم ان الرجوع الى كتاب الله واجب استبعاد کې دوی راس کولو پس ویدلو پدې چې رجوع کتاب الله ته واجب نو پدې پوي چې دعوت کتاب الله ته راکړې شوی دی نو رجوع کتاب الله ته واجب ده دی غي سره راس دوی مستبعد کار او هم موردون دوی اعراض کوونکی څه مطلب یعنی دوی عادت ده مخکې کې دغه مخصوص موقع کې اعراض اور پسې کې بیانو کو دوی مستقل عادت ته دوی اعراض قوم لا يزال اعراض دیدن عادت ذلك بأنهم قالوا دا په دی وجہ چې یقینا دوی ویلو هرگز نشي رسېدلی مونږ ته اور مګر ورځې
شمار کړی شوی. غرهم فی دینهم او دوکه کړي دوی لره په دین د دوی کې هغه چې و دوی افترا یې کوله. ذالک اشاره چا طرف وي دا اعراض ته دوی اعراض ته تولی دا په څه بنیاد در دی بنیاد دا و چې دوی څه داسې خپلې خبرې جوړې کړې وي په ځان باندې عذاب آسان کړی و ځکه په دې اعراض ګناهونه مناهونه پروا نه کوله په اعراض دغه دوی موږ ته معامله اسانه دا اعراض تولید دی په دې بنیاد با بسبب تسهیلهم سبب د اسانولو دوی په خپلو ځانونو باندې معامله د عذاب او دا څنګه دا داسې وطمعهم فی الخروج من النار بعد ایام قلائل او په وجه تمر دوی په خروج من النار کې پس تر ورځو لوره یعنی دوی سوچ دا وي خیر دی که راز مره ګناه وکړو پروا نشته تاسې مونږ لږ وخت په اور کې زیات نه څلوېښت ورځې یا اووه ورځې دوی دا سوچ و غلط سوچ. ترکیب کې ذالک بأنکم دا ذالک مبتدا ده بأنهم قالوا دا خبر ده. وغرهم فی دینهم ما كانوا یفترون غرهم افتراهم علی الله واضح کړي چې دا ما کانو چې دی دا میم نما مصدری دی یعنی افترا ځکه دا تاویل مصدر سره افترا دوی په الله هغه افترا یې وسه دا قولهم نحن ابناء الله احباؤه مونږ دا زامن د الله یو احباؤه دوستان دا الله مونږ ته عذاب بننا کې بګناونو زموږ مگر کمه موده دوی دغه تسهیل لپاره دا بنیاد دا کو چې مونږ د الله مخصوص خپل خلق یو ابناء الله احباؤه مثلا لګمو د به یو زیات پسند نه. فکیف اذا جمعناهم پس څنګه به وي حال دوی چې کله مونږ جمع کو دوی لره او رس کې شک نشته په هغې کې او پوره ورکړي چې هر یو نفس ته هغه چې دی کسب کړی او دوی سره به ظلم نشي کېدلی. کیف اذا جمعناهم معنا کیف یکون حالهم اذا هذا الوقت في ذلك الوقت لا ریب فی دا یوم صفت لا شک فی اوفیت کل نفس ما کسبت نفسی چې کسب کړي او خو بیانې نشي ورکېدلی او جزا دا مراد دا جزا ما کسبت هم ضمیر شاته راجع دی هم کی ضمیر کل نفس ته راجع دا خو بیا مفرد دی و ضمیر د معنا په اعتبار سره معنی د جمع ده و يرجع الى كل نفس على المعنى اعتبار د معنا لأنه في معنى كل الناس كل نفس له معنى كل الناس علمون ظلم بوسنش کې د څنګه زیادت فی سیئاتهم ونقصان فی حسنات زیادت سره یعنی دا وجه سره ظلم نه کیږي چې ګناه کړي نه بسول کړي شي او دا ظلم باندې شي نیک کار کړي حسنه یې کم کړي شي. قل اللهم مالک الملک وایا یا الله بادشاہ د بادشاہی مالک د بادشاہی مالک د بادشاہی جن سے بادشاہ ورکه بادشاہی چاله چواړي باسی بادشاہی چاله چواړي او عزت ورکه چاله چواړي او ذلت ورکه چاله چواړي لاس تاکید خیر کیننته په هر شي قادر. وللهم کې لغوي وضاحت کې دا میم چې راغلی دی کنه خیر کې مشدد وزن یا نه اصل یا الله نو یا حذف شو او دا غي په ځای اخر کې میم راوړی شو اللهم دې جوړ جدي وجنه دوه جمع کینی یعنی یا اللهم نه لیکي ځکه چې دا خو دا میم دا غیا نه بدل راغلی او دا غي معنا ادا کوي یا معنا ادا کوي یا او دا میم دوه یو ځای نه جمع کیږي د دې لفظ الله خصوصیات وی وهذا بعض خصائص هذا الاسم دا چې د میم دا یعنی بدل راتلل دا ندا نه بدل راتلل یا نداینا دا دې لفظ الله خصوصیت بل کنا نه راشي او لکه څنګه چې خاص ته دا لفظ جلاله پتا سر په قسم کې یعنی تالله ویل کی او بل څه قسم یې الله تعالی نه ویل کی والله بالله تالله ویل کی نور کې والله راضي او دا تالله نه راضي
وبدخول بل خاص دا اسم جلاله بدخول حرف نداء علیه چې په دې حرف ندا داخلېدلی شي او حالدار چې لام تعریف پکې شته معرب باللام باندې ندا نه راځي حرف ندا نه راځي د دې باندې راځي بل اختصاص دا دی بقطع حمزتی فی الله مکتوب حمزه دی په یعنی ندا چې په الله داخل شي لفظ الله نو حمزه خو وصلیه ده او چې ندا په داخل شي یا ویل شي یا ورسره راشي نو دا بیا قطعی شي دا بیا نه حذف کی الله نه ویل کی یا الله ویل کی وبالتفخیم او بل د اختصاص ته په تفخیم سره دا پر ویل کی الله نور زینو کې لام پر نه ویل کی مالک الملک اول خو معنا کوي وای تملک جنس الملک مالکی د جنس ملک الملک الاسلام جنسی دی څومره جنس بادشاہي چې دی یو ځای بادشاه شو د بل ځای بادشاه شو د یو علاقې شو بل علاقې شو نوابه بلا چې سدي څومره جنس الملک مخلوق کې چې کوم بادشاہي چې دی دا مراد ده نو دا ټول جنس الملک تبع مالک استا په اختیار کې وطن تصرف فيه تصرف الملاک مملکون تصرف کے پائے بادشاہوں کی تصرف تو مالکانو مملکون کی بس دا بادشاہی شان اخلی شان ورکے دا مالک الملک دا دوی معنی دا یعنی یا مالک الملک اللهم یونی دا شو مالک الملک دوی معنی دا شو یا مالک تؤتی الملک من تشاء ورکے بادشاہی چل دے کی الملک کی الف لام دا اهل دا پار دی ماحود ذہنی دا پار یعنی بادشاہی د چار پار چې برخه لري شي نو هغه ورکه ته توت الملک ته مطلب دې کې اول کې مالک الملک الاسلام جنسی دي جنس الملک پس پورا ارسب کې واغستلی شو او الدویم کې الملک من تشدد کړي الاسلام د ذهني دي یعنی د کم چار پار بادشاہي سمنو دو برخه لري شي هغه ته ورکه نو دویم ملک کې لګ بادشاہي مراد ده او په اول کې جنس بادشاہي مراد ده دریم کې لگا مخصوص مقدر توتی من تشاء النصیب الذي قسمت له من الملک ځکه معنا دا څه وکړه که چارچو ارادو کې ته هغه برخه چې تا ول قسمت کې لري د بادشاہ او اخر بادشاہ چې وړي ان تنزع الملک ممن تشاء ان تنزع دا ان تنزع دا تشاء د بار مفعول به فالملك الاول عام اول بادشاہ عام جنس مالک الملک دا ملک والملکان الاخران دا رستانی وړه چې دي تنزیل الملک او توت الملک دا خاصان بعضان من الکل دا بعض من الکل دا اول کل بعض اول کل دا دغه بعض روی انه علیہ السلام حين فتح مکه دا منقول دی چې کله نبی علیہ السلام فتح مکه وکړه وعده خپل مصر وکړه د ملک تو فارس او روم چې دی ونه مساس بشیر راځي يهود ټوکې او المنافقین ټوکې شروع هات بعید دا من این لمحمد ملک فارس و روم شرط کېدلی شي در پاره بادشاہي د فارس او روم او دوی عزو امنا دي دینا محفوظ دي دینا فارس روم لدينا محفوظ دي وتعز من تشاء تذل من تشاء بيدك الخير عزت ورکه سب چار چوغاړي یعنی بادشاہي سره عزت ورکه او دلت ورکه استلو د بادشاہي سره دا بيدک الخير دلته تخصیص کړي خیر سره او دلته خیر شر دوړه مراد دي او احد الدين ذکر شو او بل ته کې اشاره شو فقط ذکر الدين ان الاخر اکتفاء کړ شو په ذکر الدين نه بلنا بل تخصیص وجه دلته دا چې ګوره دلته اصل کې خبره دا خیر وا چې مسلمانانو الله تعالی ورکوي بادشاہي ورکوي عالم نو دا خبر په خیر کې روانه نو خیر تخصیص ځکه ولأن الكلام وقع في الخير الذي يسوقه إلى المؤمنين کلام واقع په خیر کې چې الله ورکوي مؤمن ساق يسوق چلول ورکول وهو الذي انه كافران الذين انکار کو فقال بيدك الخير تؤتيه اولیاءك ورکه خپل اولیاء صحابه او ته مؤمنانو ته على رغم من اعدائك اگر شي خپي په دشمنان ستا انك على كل شيء قدير تو هر شي قادر مراد ته کې قصر دی وی ولا يقدر على شيء احد غيرك الا بإقدارك قادر نه دی او شی باندې یو کس ستانه علاوه مگر په وس ورکول استاد ته چاله وس ورک قادر
دا په دې ملک کې نور بادشاهي نور توجیهات کې مالک الملک توت الملک تنزل دا ټول وایي قیل المراد بالملک ملک العافیه بادشاہ عافیت چا د چا عافیت ورکړه عافیت خیریت نو دا بادشاهي ورکړه نو چاله ورکې عافیت بادشاهي او چا ناخلي یا ملک قناعت مراد قانع کېدل غټه بادشاهي دا ورکې چاله جانوالی نبی علیہ السلام فرمایلی دی ملوک الجنت من امتی القانعون بالقوت یوما فیوما بادشاہان جنت زما د امت قانعانی قوت لږ رزق سره ورځ په ورځ چې ملایي ورته یار د ملک ته مراد دی ملک قیام اللیل دا غټه بادشاهي ده چې الله پاک نصیب کړي شبلی نه منقول لی چې استغنا بالمکون عن الکونین بادشاهي کې مراد دی استغنا په مکون نه کونین یعنی بنده دواړو جهانونو مستغني شي په الله مکون الله صلاح ته مقبل مخشي الله خپل کی ارس نه به حاجت شي او دې مطابق بیا توعیز څه مطلب یعنی توعیز بالمعرفه عزت ورکه چاله معرفت الهی او یا په استغنا سره په مکون یا په قناعت سره او ذلت ورکه په آزاد ورده